بسم الله الرحمن الرحیم. روایاتو کی یو واقعہ د عیسی علیہ السلام د زمانی لیکلی شوی ده. د عیسی علیہ السلام په زمانه کې یو سړی دومره بخیل انسانو چې خلکو به ورته ډېر بخیلۍ د وجې نه ملعون کاکا وي. دا ملعون کاکا دی، په هیڅ طریقه باندې صدقه او خیرات نه کوي. بخیل دی، انتهایی بدبخته سړی دی. یو ورځ یو سړی ورپسې ورغی، وی زه ځم جهاد له توره مې پکار ده، ستا توره لږه راکړه. چونکې دی خو بخیلو، چاله به یې څه نه ورکول، نو انکار یې ورته وکړه او بدې ردې ورته ووې او را واپس یې کړه. چې واپس شو، د دې سړي په زړه کې رال چې یاره بد دې وکړو، توره ده ورکړی به دې وه، واپس به یې دله راوړي، په کار به یي. نو هغه توره چې کوم دی هغه له ورکړه چې دا واله ځه چې ستا په کار ده، نو زما طرف نه چې کوم دی دا تا ته صدقه او هدیه شوه، تحفه شوه او ډالۍ شوه، دا واخله ځه. نو دی لاړ، په لاره را روانو. عیسی علیه السلام او یو عابد انسان چې د 19 کالو داسې په عبادت کې مشغول او مصروف شخصیت، دی دواړه مخې له ورله. وی څه کوې لک؟ یاره توره مې په کار وه او ملعون کاکا ته مې منت وکړو، اول یې نه راکوله، خو شکر دی اوس یې راکړه. دی عابد وی روکوې، د هغه ملعون نه دې څه له توره اغسته. الله جل شانه په وخت د نبی عیسی علیہ السلام باندې وحی راولېږله چې د عابد ته ووایه چې دا ملعون کاکا دی مې ستا ګاونډي ګرځولی دی په جنت کې، د دې صدقې په توفیل او د دې په برکت چې نن هغه صدقه وکړه، توره یې چې کوم دی خیراتي ورکړه. دی عابد تکبر وکړه او دوی نه نرو کوه، زه په هغه څه کوم، زه هغه سره جنت تم تلل نه غواړم. الله جل جلاله په دې خبرو ډېر خفه شو چې زما د یو جنتي انسان نه ته نفرت کې، ما یو فیصله وکړه او په هغه فیصله باندې ته ابجیکشن کې، اعتراض پې کې، ناراض یې پې. الله جل شانه فوراً فیصله وکړه. په وخت د زمانی په پیغمبر په عیسی علیہ السلام باندې وحی راله، د عابد ته ووایه چې ته مې د دې نفرت په وجه باندې دوزخي کړلې او هغه بخیل انسان هغه مې چې کوم دی څه کو، جنتي کو.